وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. مخکنا مسله روانه ده کلام و مشرکین په باره کې دار روانو. په دې آیات کې د مشرکانو بعضی کسان څخه مغرور او متکبر، د مشرکانو بعضی مغرور خلق متکبر خلق څخه مشرانو سردارانو د مکه او یو ځلې حضور صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شول. پیغام راولېږل سیتا مجلس کې همیشه د پاره فقیران او غلامان موجود دي. بلال دے، صہیب دے، عمار دے، مقداد دے، ابن مسعود دے، شریدل جمعی والا خلق موجود دي. کچېرې تا دا د ځان نه لرې کړل، ځان دې وشړل، نو موږ به بیا تا ته حاضر شو. ایتا مجلس ته به موږ حاضر شو که نه دغه مجلسونو ته موږ نه شو راتلی. لکه اوس مثال په طور باندې دغه مجلس ته مو د یو سړی وایي د علاقې غاټ وي، کرنیل دی، جرنیل دی، ډیپټي دی، چوکان د څومره اعلی عهدې والا خلک پیغام راولېږي چې مولوي صاحب دا ملایان لرې کا دې سره موږ کېناستل دا مناسب نه دي. موږ پکې لرونه اچولي دي، موږ اعلی منصب والا خلک یو. موږ به دې شو که دغه شملات مې شګل مولوالي یو لږ یقین وکنه بلي. نبي علیه السلام ته دا پیغام راوړ چې موږ به تا مجلس ته حاضري کوو، که چېرې دا فقیران نه وي دا ځانه وشاړي. الله پاک ډېر غیرتي ذات دی. اسمان یې وحی نازله کړه د چا په باره کې؟ د صادق ملګري په باره کې چې کوم د تا صحیح ملګری دی، مخلص دی، تا باندې سار متوي، تا نه ایمان راوړی دی، تا سره ملګری دی، تا نه پرېږدي. او دا خلک چې د تا ته وایي دا لرې که موږ به درشو ته خبرې مو د دوی پروا په دې آیتونو کې تعلیم د دې خبرې څه مخلص کر کون ملګری د منافق دپاره، مالدارې دپاره، چا دپاره پرې نفي نظر اندازو. ولا تطرد الذين قرآن نازل شو. نبی علیہ السلام زړه کې خدا خواهش وو، خدا دغه د خیال په درجه کې وه، عمل یې ورباندې نه و کړی. د نبی علیہ السلام خیال په درجه کې دا وه، هغه حریص و په دې باندې چې دا خلک به کنې شی و یو سطح پرې وکړه چې خیر ده تاسو دما وایي لاړ شو هلته کښېنو اوس دا خلک الله پاک ته دا خبره خوښه نه دا شی ونه خبر ده. ولا تطرد الذین ونشړئ هغه کسان یدعون ربهم چې هغوی بولي رب خپل بالغداة والعشي سبا و بېګا تا سره جامې کې شریک دي، منځونه کوي، خدای دی، الله الله کوي. یریدون دوی اراده لري وجهه ذات الله تعالی چې موږ ته الله میلاو شي چې ما علیک من حسابهم نشتا پتا باندې حساب د دوی یا من حسابهم ضمیر دې د مشرکینو ته یا دغه فقیرانو درجه نه د پتا باندې حساب د دوی من شیء هیڅ شی وما من حسابک علیهم او نشتا د حساب ستا په دوی باندې من شیء هیڅ شی د دې پتا باندې څه بوج پتا بوج په دوی باندې دې ته خپل خدای ورګي دې ته خپل جنتونه ورګي ته خپل ورګي ته چا فرمانه کې تطردهم دغه غریبانو تا باندې بوج نشته د دوی
بوج پتا نشته تا په دوی نشته دی دوی به خپل جنت ته ځي خپل پیټې بولي ته به خپل کار کوې فتطردهم ولا تطرد الذین وای نه شاړې فتطردهم څه ته یې وشاړې دا خلک فتکون من الظالمین ته به د خطاکارو شې شړلې یې نه وکړه که وایې شاړې ته به شې خطاکار یا دا ووایه خطاب دے نبی تا تعلیم دے چاہتا امت دے مخلص کر کو مخلص ملگرے مخلص طالب العلم او خلق لرا سغاتا سا منافق دی ایتا حقیقت کی ملگری نا دی دا ورش دا پرنا واسطه لکم سی شو کہتے ہیں جماعت جوڑولو لار واقعی جماعت جوړوي ځان ته رجال پیدا کا مخلصین سغاته باندې مال او جان دواړه چې کوي قربانوي دا به تاسو سره وي دا ته کاټه ده دا هغه خلک باندې وی چې کتاب لګي دا وي پروا ماشاء الله دې وضاحت ورکې نه کوم بیا په ملا خرابي وکذالک فتنا بعضهم ببعض हमदरंगी मुंगा इम्तिहान करे दे जुमियु मुंगा बाद हम बाज़ दे अखनिया व ना बेबाज़न को मुकरवा में लियक़ूलु दिन पर सुआ इदा खलक आहा उलाई वही सदा गनियान खलक मालदारी खलक लियक़ूलु दिन पर सुआ आहा उलाई आयदा फ़कीरान मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अल्लाह एहसान करे खुद ही बानी मिन बैनिना ज़मीन को मेंस के मुंसुब नलुल खालक यू दमे शगल मोला द खालस्तली मसूल के मोला वाला नाम दम पता उड़ बोली दे वल्लाही मोला बरमा दे नाम मोला द खालस्तली मास के या खालक में बात की दावी द ने गोड़े लरी पैदल गए ने सरा मस्त ने लंगरी चलाई इच्छा निष्ठ दूसरा वो दा किसी ननम की नन वाई आहावलाई आया दा फकीरान से मन अल्लाह दीवानी अल्लाह एहसान करे दे अलैहिम को दीवानी मिन बैनिना ज़मन को माबैन की कचरे दा खालक वे दी सब माल और सराव दी सब मशरी और सराव दी सब जिददुना उलंगरे दे चलावारे अलैहिस्सलाम आया नबी अल्लाह ताला बिआलमा ज़ियाद अलिम बिशाकिरीना बख्शा के शाकिर मुबाने आया नबी खुदा ताला खबर बकदरदान दो दिन बांधे दा कदरदान दी दा फकरा दा खालक दी वइदा जाअक الذين يؤمنون कल चिता तराशी आगा कसान युमिनून सदु ईमान लरी ईमानी रवड़े देवी आयातिना आयतुन ज़ुमुन सरा दे ईमानी रवड़े दे आयतुन ज़ुमुन बांधे कला सद ईमान वाला खलक राशि कुरान वाला खलक राशि तोर दवाया फकुल सलाम अलैकुम तोर दवाया अस्सलाम अलैकुम मत घबराओ हे घबरावे कोई मां तासु का सलामती सलाम चाहता कवा मोमिन थे अहले कुरान का सलाम हाजिर बदते नबी की पूरा इत्तिबा खुदा पाक नबी तवाई हुक्म गई सत अगो खालको ने सलाम कवा सगाकुम खालक ईमानी रवाले दे बचावा तो कुरान वाला खालको था ताजीम साबित शो कना दागो मा कवाला द दुनिया वाला वाला दो परवा वाला के अहले कुरान वाला ताजीम तबारकुम अला नफ्सिही रहमता बस करे दे अल्लाह ताला रब तासु पप्पल जात बांधे रहमत गोविंद पार अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअन शानदार चाच अमल वकद दासुनत बादे बे जहालत नम ते सरा वजहल सरे वग सुमा ताबा और बेतुबा वस्तला मिन बादिही फज़ बद अमलना
واصلح عمل صالح کو فانه غفور رحیم فانه دا سړی دا الله تعالی سره غفور الله بخون کده هغه چاله را چې توبه او بصیر رحیم الله مهربان دی هغه چا باندې چې مل شي په توبه نه مرسي الله رحیم دی تو توبه او بصیر الله چې غفور دی درد مندان گناه را روز و شب درد مندان گناه را روز و شب هغه بیماران د ګناه سړي د شپې ورځې شپه ورځې ګناه کې چي دي پرته دي دا ګناهګار خلک بیماران د ګناه سړي شپه او ورځې شربت بهتر ز استغفار نه دې لپاره ټول نه خپل دوی چی شه د ګناه بیمار د لپاره استغفار نه خپل دوی بلا نشته ودستا پکار رمضان دی استغفار رجوع الى الله رجوع الى القرآن اندا کا اوبر کا تعلق پیدا ہو قرآن سر رمضان و تو قرآن پلمانس کے گہرا تعلق ہے شہر رمضان الذي انزل فيه تعلق ہے تو تمام کی بیان کرو ابراہیم علیہ السلام باندې صحیفه کوم وخت نازل شو یکم رمضان باندې او موسی علیہ السلام باندې تورات نازل شو شپږم رمضان باندې او داوود علیہ السلام باندې زبور نازل شو دولسم رمضان باندې او عیسی علیہ السلام باندې انجیل نازل شو اتلسم رمضان باندې او محمد علیہ السلام باندې قرآن نازل شو ایک چیکا دو چیکے 12 3 چیکے 18 4 چیکے 24 دا شو هغه زموږ وځي کې تقریر کول بیا مدا خبره وکړه چې په 24 رمضان باندې قرآن نازل ایموز بیا ځای کې نو ستې سره دي سنا او شتم رمضان بیا مغازوی عمل د خپل زیاده نه بدګماني پیدا شو حالات دي هغه بیا مال قرآن راوخت یو روایت ده چې 24 رمضان باندې خدای قرآن نازل جواب نبی رسول الله 24 رمضان دا چې په هاړه څه ده دا ایک ابراہیم علیہ السلام باندې یکم رمضان ایک چیکا دو چیکے 12 چھ باندې چھ نازل شوه ده موسی علیہ السلام باندې تورات نازل شوه او 12 باندې زبور نازل شوه 18 باندې انجیل نازل ده 24 باندې 24 دې مجموعه زده ته جوړاو او موږ متعید کوم آسان مخفف الفاظ کوم ده وکذالک نفصل اندرنګ مون بیان او تفصیل سره الآیات آیات مذکرونو ولتستبین سبیل المجرمین دې د پاره چې څرګند شي دې آیاتونو سره لار د مجرمانو دا کفر دی ورونه ترتا قرآن د تبینو تفصیل سره د جرم ولا لار جدا شي د هدایت ولا لار وی پیژنوي سبب به ونه یو څه خبر نو قل انی نهیت تور تو آیا پیغمبران دې آیاتونو چې الله جل شانه هغه بت پرستو د بت پرسته مذمت او ممانعت بیانوي او دین اورست الله پاک مذمت بیانوي او په دې کې الله تعالی د حق پرسته او د خدا پرسته بیان کوي چې بت پرستی باطل او خدا پرستی لازم کارو د مکه ویلا کچې ته د موږ خدایانو لږ تعظیم وکړي کنه نو موږ به ته د خدای چیو تعظیم ته دغه لګي اگر زمانہ بتونه سزا ته په زمانہ دې سزا اگر زمانہ بتونه سزا ده ته زمانه سره ما جوړېږي ته زمانه سره وځانګېږي او ته خپل حق د لاسه
ویر نه کې حق پرې نه ځي که زمانه ته ټوله مخالف وي هو ته حق بنه دی وایي قل ورته ووایه اني نهیتو اني زه چې نهیتو زمانه کړلی شوی یم پیغمبر تعالی فرمایي ته ورته ووایه مشرکان زه ممنوع یم ان اعبد الذین زه عبادت وکړم د هغه معبودانو زه د باطلو خدایانو عبادت وکړم دینه خدای زه چې کړی منع کړی یم تدعونه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله دا ملا ویلې مجرم دی دا انګریز ته سجدریز نه کېږي سجده نه کوي د دغه کې سزا د وطن مولا ته ملایي قیامت پورې ملایي وما نقموا منهم الا سزا ځنه خلکو ته دیو جن ملایي دا څه قرآن ویل دا ورته څنګه د خدای نه علاوه د بل څه تعظیم وکړي زدا زما آقا دی ویل شي من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قل دورده لا اتقل في الجواب دوی ته ووایه لا اتبعو زه اتباع نه کوم اهواءکم د تاسو خواهشاتو خواهش د مشرکانو دا و چې ته زموږ لږ تیروي چې وکړه ته مو کره نه راسي نو ته کره راځو تا کره ډولونه دي ما کره نتونه دي زه تا کره څنګه راشم تا کره شرک دی ما سره توحید دی دا کېدای شي شرک او توحید جوړېدای شي صلح نه راځي خبره صفا دی واضحه دی ګوره مخکې درته تېر شو که ولتستبین سبیل المجرمین قرآن درته بیانوي چې د ظالمانو لار جدا دی ایتا لار جدا دی د کافرانو لار جدا دی چې هغه شرک کوي د مؤمنانو او د نبي لاره جدا دی چې هغه څه کوي توحید کوي که چیرې ما ستاسو اتباع وکړه قد ضللت اذا زه به په دې وخت کې څه شم ګمراه به شم زه شرک وکړم لار به نه خطا شي وما انا من المهتدین زه به په هدایت باندې پاتې نه شم که زه د تاسو د خدایانو څه وکړم تعظیم وکړم قل انی علی بینة تو وایه چې زه په دلیل باندې یم په حجت باندې یم ما سره دلیل دی مې ربي د جانب د رب ستاره د رب زمانه دلیل څه چیزه نبی سره دلیل څه و قرآن لوی دلیل خو بل نشته ما سره قرآن دی وکذبتم به او تاسو دا دروغجن ګڼئ دا دلیل زما ما هغه شی تاسو تکذیب کوئ هغې پورې عندي چې ما سره دی وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ به په دې باندې دا قرآن باندې چې تاسو نه مانو ما عندي ما تستعجلون به دی ویلا کچې ته د خدای نبی وي کوم باندې عذاب روان ما عندي ما سره نشته هغه ځای ته تاسو بیا ور باندې کوئ عذاب هغه مالاس کې نشته دی ان الحكم الا لله نه د حکم پر واستلو د عذاب سره نه د حکم پر واستلو د چا عذاب سره الا لله الا مفوضا لله مگر هغه الله لره دی عذاب سره ولی چوک بیروي یقص الحق على بيان حق لرا فیصله د حق کوي الله تعالی او هو خیر الفاصلین دا غرض فیصله کوونکی ده د خدای کوم احکامات دا اهم فیصله دي قل لو ان عندي تو يا کچری زما سره ما هغه شی تستعجلون کچری ما سره هغه عذاب چې تاسو بیړه کوئ باغې باندې به په غذاب باندې نو دې الامر مو در باندې دای مم چې کړو روغون زواله و د نازل ک عذاب مو در باندې نازل کړي وې د مالس کې نه عذاب د مالس کې نه
عذاب د نبی لاس نه دی ته بچا باندې عذاب راولي عذاب څوک راولي الله راولي معجزات د نبی په اختیار کې نه دی چې هغه خالق العادت یو شی سبب کی بلکې دا څوک کوي الله کوي لقضي الامر بيني وبينكم والله ولا تعلم بالظالمين الله خبر دے بظالمانو باندې الله تعالی خبر دے بچا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وعنده الله زرد مفاتيح الغيب کنجان د خزانو د غیب کنجان د خزانو لا يعلمها اچا د پتن لګيږي الا هو مگر د الله د غیب کوم خزانه دي هغه باندې الله نه خطاب چوک نبی ته څه شي علم نبی ته هغه علم دی چې هغه الله د وحی په ذریعہ باندې د شي انبیاء ته کوم معلومات حاصلېږي هغه چوک ورګي خدای ورګي علم کلی اچا ته حاصل نه دی دا ټکه زدا کو علم کلی الله نه علاوه بل اچا ته نشته ويعلم ما في البر والبحر الله د معلوم دی هغه شیونه چې په وچه کې دي والبحر په دریاب کې دي دی باندې الله خبر ده وما تسقط من ورقه نغرزیږي د فنینا هیڅ ورقه پاڼه نغرزیږي هیڅ پاڼه د ونینا الا يعلمها مگر الله ور باندې خبر ده ونینا کومه پاڼه ورځي کنه الله په علم کې دا پاڼه روانه ده یو لیټیو خړل والیټیو خړل درې لیټیو خړل څوېخ ترسیږي الله ور باندې چې څه عجیب خدای دی ولا حبة في ظلمات الارض او نه هغه دانا چې په تیروي د زمګي کې دی زمینداري چې کله خاخه کی هغه دانا هغه د خدای علم نه بهر نه دی الله ور باندې چې دی خبر الله پاک چې کومه دانا زمګي تلاړه ولا رب ولا يابس او لمدا او نوچا کومه دانا نمدا وی تیغره وبسي او کومه ورستا شي هغه هم د خدای علم نه بهر اور کی پټه کی زمیندار کومه مزرمونیږي کومه مزرمونیږي دا د خدای علم نه بهر الا فی کتاب مبین مگر دا ټول خبرې من لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې کتاب مبین نو مراد شه لوح محفوظ وهو الذي اله غزاد يتوفاكم بالليل تاسو د کوي د شپې چې هم کوي توفی معنا انی متوفی کا ورافع کا الیه کی د مدیر دوست کړه کړه ما تشریح مدیر ده یو معنا د توفی څه دا وا چې توخو به ولې کی چې د کی ولې الله غزا ده يتوفاكم الله تعالی تاسو د کوي یا تاسو مړ کوي عارضی مرګ سره نه حقيقي مرګ سره خوب کا مرګ ویلې باللیل د شپې ویالو الله تعالی د شپې تاسو باندې کې آرام کې مو چي ټول دنیا د نشه وی ویالو الله تعالی معلوم دي ما اغاجرتم بالنهار ستاسو کوم کسب کوي دوریزي الله اور باندې خبر ده ثم يبعثكم فيه بیا الله تعالی تاسو را پاتوي په دغه ورځ کې د شپې نه ودنه ودوي یغروي ليقضى اجل د پر چې پراشي اجل اغاني تا د مرګ حقيقي مسمن چې مقرر ده حقيقي مرګ خبره مچه کې دیوالي کې ثم الیه مرجعکم بیا الله دا ورګرځیدل د تاسو ځای دا ورګرځیدل د تاسو د څخه ده ثم ينبئکم بیا تاسو د الله خبر درکې تاسو لرا ورځ د قیامت کې پس د مرګ نه
بما كنتم بهغ شنو باندې چې تاسو تعملون عمل کوونکي د خیر او د قیامت کې به تاسو نه پښتنه دا تعملون مکړي وهو القاهر دا دلیل د قیامت لپاره او د مخکې د لپاره دلیل دی الله قاهر دی غالب دی فوق عباده په خپلو بندګانو باندې هر حال کې غالب بار دی ويرسل عليكم حفظة الله را لګي تاسو لرا حفظة ملائک د حفاظت یا حفظنا هغه ملائک س انسان سچي د شرور د دهر نه د زمانه هغه مصیبتونو تکلیفونو نه انسان صدا سي ملائک دي حفظا ملائک دا سره د مصیبتونو نه جراثیم نه ساتي د هوا کې کوم جراثیم دی ورونه شتون د سي جراثیم او د ملائک په لچې خلود आवाज نیولې د خوب خره واز خلود نیولې نه بچته نه وځي نوازی مکچ نه منګور در نوازی نه لړام در نوازی دا ملائک د تا حفاظت کوي حفاظت در سره داسې کپ نه ده دا خوارو دا جوړی دا منګار ته منګور چې ور نوازی هو نو خدا نشي نوازی ویني ملائک چې زه تاسو ته واسونه خبره وکړم اوس نه جماعتي کله چې ماړه خلک کې واچ وی شي بیا لږ زور وي مړک کې پیمه سنور دین اخبار تاسو واسطه چې دا مې دي ته ورسې نشته پالموس دې سیموس او څه ماړه وګوري عقل دا وایي چې دا ماړه تیر نشي ځي پالموس دې سړی وبس کې مې دي نه څه کوي عقل دا وایي چې دا مې دي ته ونه رسېږي دا مې دي ته رسېږي دا ملائک به دې مقرر دي دا مې دي عقل وایي سلوړ نشي دغه څه ده نه خو کلمه د اسراف کلمه کې شای باندېږي د زیرا بڑ کې ته کینا کوروا چوا څنګه نیولې هر طرف نه وصل کېدلې هغه ته رسید نه رسید خدا کلمه څه دی چې د کومه مارې ده چې شي وروا چې هغه مې دې ته رسیږي د خدای دی باندې ملائک مقرر یادا والا ويرسل عليكم حفظة تاسو تر لګي حفظا ملائکه هغه ملائک چې تاسو اعمال محفوظ کوي چې کوي ارامه کاتبین تاسو اعمال دلته محفوظ کوي څه کوي هغه تلکی ورته دا ترجمه دا ګنټه دا مصیبتونه دا دردونه دا خبره دا قرآن اوریدل دا تاسو ملائک لګیا دي کی دا چې به څه به ملي جګر بولو یې درمان دې شر کو لمخ کی بولو حتی اذا جاء احدكم الموت ور در سره دې ملائکه تاسو ته چیرشي یہ سړی ته مارګ راشي توفت رسولنا یا زموږ رسولان زموږ چی شه تا یک به دل راشي وفات کی په مارګ حقيقي سره هذا توفي معنا د مارګ نو چوا هوبا دلته دوی معنا شه تاسو بیا ملکی ملائک زموږه تر خدای واغلي وهم لا يفرطون هغه د هغه قانون چې کوم په لوح محفوظ کې ته لیکل شوی دی هغه کې نقصان او کمای او زیاتای وهم لا يفرطون او تفريط افراط او تفريط خدای حکم کې نشته کی و هغه چې کوم لیکل شوی دی مخکې نه ریکارډ موجود دی هغه ریکارډ مطابق به ټول کیسې کېږي ثم ردوا الى الله لاړه دنیا نه سړی تبوت کی خبر کې خلو وریا خېده و اے ثم ردوا بیا بدای واپس کړل شي الى الله الله لرا مولاهم الحق ثم مولا د دوی له په حق باندې حق مولا څوک دی الله دی الله و اجرنا ورکي ثوابنا ورکي بیا مغه الله ته ورچی مغه الله به عقاب ورکي ثواب ورکي الا له الحكم خبردار الله لره حکم خاص کر حکم چاله الله لره دی کی تا کای ته زای ته نه چلیږي دتا چونو چرا نه چلیږي فیصله مغا کوي مغا د پاره اختیار خاص کر الله د پاره د فیصله تاسو سره بر پر ځون ځون ته مې
قرآن نه وی چې دا بیا به ګل ډیر دي اما زړه وی دا ځان څه اچو ته قرآن د کواله ترجمه کې پوسه کله کله د پیسې نه ونه شي زړه ونه شي کله د وینې نه ذاتی قرآن څه ځای کې نقطه لیکي ذاتی هر سړی خپل ذاتی قرآن خپل څه کله طالب سره موسه طالب کې نهسته مو ویلا موسه د خپل نه راکېږي زه سبق او چې ځان ته ته یې کنه بس بیا د بل ته به د سر لول ضرورت کې بیا سره کویږي خپل ځان ته خپل کې ته شاګردان که کوم سزا نه شاګرد نه لازم دي خپل کې ته بل څه نه یې سره الا له الحكم ابدا تاسو خدای د بارا شعر خاص خدای نه بل څوک کې شریک نشته قرآن بھی راجی بھائی او اسرا الحاسبین اللہ تعالی جل حساب کو گناہ دے پوئے دے قیامت کی بجل حساب دے سره ہوئی قل مینجیکم اے تور توایا تاسو د بچوک نجات دې کوي اے کافرانو من ظلمات البر والبحر د اغا تیاروي د وچه او د دریاونا د تیاروي د تکالیف او د وچنا او د تکالیف او د دریاونا څوک تاسو ته نجات دې کوي څوک مو بچوي د شپې در رواني ته حفاظت څوک کوي دریاب کې رواني جوس کې ته حفاظت څوک کوي اصل کې حقیقت کې حفاظت کوي والا څوک الله تدعونا چې تاسو بلنه کوي هودي الله لرا تضرعا فاجز سرا پواد تکلیف کې وخفیتن پپټي سرا زړه کې یکدم یا الله ازل خدای د شي متوجي زړه مسلمان دی ها زړه چې زړه تعلق خدای سره دی دا د ایمان ځای دی هغه ویني مسالې کې چې خپل زړه نه پښتنه وکا نزله بهترین مفتی دی نزله مسلمان دی دا حق خبري سړی ته نشاندهي کوي چې دا خده دا با یا کې دا خو دا د بادو سړی ګناوه کې زړه ته یې خدونه خپل خواهش نه چي مجبور وي او خو بیا دن په پټي باندې تاسو الله نه وعده کوي او دا واقع تاسو وای لا ان انجانا کا چیرې مونږه خلاص کړو الله تعالی من هذه د مصیبتنا لنكونن من الشاکرین مونږ بیا وګرځېږو د قدردانو د احکاماتو د الله تعالی یا موږ شکر گزار د خدای تعالی شي کوم واقع دا مصیبت نه خلاص خدای هغه د بالانه خلاص کړو زه به ته ډیر شکر یم او ځکه چې بالانه خلاص بیا څه کوي یا ما غازو دا سپیلکه یا ما غبلو یا ما غډلونه دي قل الله ينجيكم تو وایا الله تاسو ته نجات کوي من حادث تکلیفنا ومن كل کرب د هر مصیبتنا ثم انتم تشركون بیا ثم ترخیر بار بیا ورسته د مصیبت لوی نه بیا تاسو چې کوم یا شریک دا مو ته پلان کې وکړل دا مو خدای مو د غم نه خلاص کې بیا یې څه متپلنی اصل کې منعم حقيقي سره الله منعم حقيقي شکریا د خدای ادا کول پکار دی په هر حال قل هو القادر تو یا چې الله قادر دی الله ايواس علیکم چې الله را ولګي تاسو باندې عذاب من فوقکم د پاسن او من تا د ارجلکم یاد لاندینا پاسنا در باندې تندرونه را وغورځي باران در باندې وکي مهلک باران اے لاندې نظمکه د تفسیری کې ورکی چیرې نه د بسي ويلبسكم شيعا او ګرځوي تاسو لرا شيعا ډېر مختلفې ډالې اختلافات کې پیدا شي ويزي کبادکم او چې کې بعض لرا باز عذاب د بعض قومونه په بعض مسرت کې هغه وې تس او نه سکی ته هو بلای وګرځي دا څوک یو کوم بل مسلط خدای چې د واجنه نو حسد سوي بعد اعمال انظر كيف نصرف الآيات وګوردا كيف نصرف الآيات سرنګ مون بیانو تازه آیاتنا لعلهم يفقهون دې د بارا څه دوی کوی شي كذب به قومك وهو الحق وكذب به او دې کوئی خود نشولو
او په دې بیان باندې تکذیب وکړو په دې قرآن باندې قوم کستا قوم پیغمبر ته قوم دا قرآن چې کړ نو منلو وهو الحق او حال دا دی چې دا قرآن حق دی قل ورته ویل لست علیکم بوکیل زه به قرآن بیانوم حضرت تاسو باندې خدای مسلط نه یم کړی چې ایمان مخامخا راوړئ وکیل نه لكل نبأ مستقر د هر وخت د هر خبر د پاره وخت مقرر دی د هر خبر د پاره وخت مقرر مستقر دی وسوف تعلمون زرد تاسو ته پاته ولګيږي چې سره د څو پخې اے مشرکانو کومه څنګه تاسو غواړئ دغه ځواب د پاره وخت مقرر دی د الله په علم کې دی تاسو ته پاته ولګي څنګه بدر کې قرباني چو درباداری کړو کنه ویوال فتح مکه ور باندې رااله کنه مسلمانو غلبه رااله کنه دوی له څه وکړه کنه د په وی صبر کوا دوی تباہ مقرر دی دا زبر باندې چي کی وسوف تعلمون زرد تاسو ته پاته ولګيږي چې تاسو په لاندې واز دې کټټو دي وایزار ایت الذین یخوضون فی آیات الله کله چې ته وګورې هغه کسانو یخوضون چې دوی داخليږي فی آیاتنا په ابطال د آیاتونو زما کې کله چې وا جامه ده او یو مجلس دا شی ده څنګه کې د علماو بیزتی کیږي د قران کیږي د مجلس د دین بیزتی کیږي یا الله فرمایي چې تاسو د مجلس نه فاردان هم نبی تعالی وایي چې دوی سره چې د قران بیزتی کیږي د مجلس نه ته یا رازونه وکونه لوش ارز عنهم تو نه کناره کشا یو ځکه د علماء توهین کیږي ورته ته ځکه حاضر ته نه کناره کشا ارز عنهم کناره کشا حتی یخوض فی حدیث غیر تر دې څو د نورې کیسې بیا شروع شي نورې کیسې اما ینسینک شیطانو کچېرې تا نه هیر کړل شیطان دا خبره شیطان دونه کوی کړله فلا تقعد بعد ذکر او هو دا حضور جرم کې مبتلا دا حضرت سے کوي د قرآن مخالف لګیا دي د ختم نبوت عقیدې خلاف کوي د یهودو تایید کوي دغه زغبا و دا هغه جرم دی بیا ونه ورستلو شه بیا پرېږدو اول سره شریک شوی فقط نه کویر وو بیا پرېږدو د مجلس شیخ کله اسمبلی کې د اسلام خلاف بیل رسی کله علماء واسطه رسی بیا چې کوي څنګه په سره هستي بیا راوځي سړي ته مروت خوش یاروش مخکې اسمبلی کې اندازه کنه اندازه څنګه د قران د دین خلاف خبره کوي مو د سره نه ای مو تحفظات نه معنی هڅه نه معنی ته اکثریت زموږ د نوو هغه دا حکم دی په حکومت کې چلےږي په مجالسو کې هم چلےږي کور کې هم چلےږي بازار کې هم چلےږي هر چا د فراندا کوي فلا تقعد بعد ذکر ما کنا فرض یاد دوی نه تعالی را دغه خبرې مال قوم ظالمین قوم ظالمانو سره ومال الذين يتقون من حسابهم من شيء وما نلي على الذين فاغا كسانو باندې يتقون څوی ځان ستې د استهزاء د قران د دین استهزاء نه ځان بچ کوي من حسابهم هغه حساب دوی من شيء هیڅ شایا دی باندې هیڅ حساب نشته د دوی ځان ستې د استهزاء نه یعنی دوی لپاره هیڅ سزا نشته د ولکن ذکر لعلهم لكن دوی د پاره چې د نصيحت دی د پاره یتقون سوي زنونه باج کی استهزاء دین نه ودار الذين اتخذوا دينهم رګ دا هغه کسان چې نیولل دینهم اخبل دین لعبا ټوکې ولهونا او تماشې ټوکې او تماشې جوړ کړي د خپل دینونه جوړ کړي دینی اکبری جوړ کړي او د خپل مرزه والا دین چلول غواړي د خپل مرزه والا قانون چلول غواړي دوی نیولې دا پرېږدوا
وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کړی دی دوی لذات د ژوند د دنیا چیتا دلر دی ورورا دا قانون بدل دا آیتونه بدل دا بدل ایسه دغه ملګرتیا ونه کې دی وغرتهم الحیات الدنیا دا دوکا کړی دی لذات د ژوند د دنیا مال دوکا کړی دی دلر چمک دی څکړلو لندې کړلو وذکر به تو څه کوي په هر حال کې ته د پر حکم دی کایو مولا صاحب په سملای کې د هغه ته حکم دی چې د خلکو ته قرآن صحیح بیان کا صحیح جواب ته قرآن سره خلک کوی را کایو مولا صاحب په منبر باندې ناست جمعیر ځای ته دا حکم دا کوم کوی را کا بازار کې دې سره غلط کوي ته شبا ناجایز ده نه کایو سړی چرګه راخاص دې کوی کی او ته باندې دې کو دې سره ولا هر چا د پاره په هر زمانه کې هر سړی د پاره په هر حال کې قرآن هدي دی د هر چا د رهبرۍ والا کتاب وذکر به ای نصیحت وکړه دغه قرآن سره ان تبصل نفس بما کسبت مخکې د هغې نه قبل ان تبصل مخکې د هغې نه څه ګرفتار کړلی شي نفس دا نفس بما کسبت په هغه شي په بدل کې څه قانون سکنجې ته راشي د خدای قانون ته یو شي هغه نه مخکې د خلک د خدای نه وویروه په قرآن سره کله یې سړی مال شه بیا خدای قانون سره بیا به سره قانون کېږي بیا اوس څنګه لاړ د ما اوسه قانون نه مخکې صحت واخلي بیماری نه مخکې د خلک د خدای نه چیکا وویروه وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت ثواب گرفتار وکړل شي نفس دا نفس بما په بدل هغه شي کسبت څه د کسب کړی دی د ګناه نه څه د ګناهونو هغه چې کې گیر شي جلخانه ته یو لاړې بیا به څه پیدا وي یې سړی مارګ نه دی کړی مارګ نه وی را سمړی ما سمړی وکړه جیب کې پرې وته نو بیا به سمسیا ليس لها من دون الله ليس لها نشتا دا نفس دا پارا حاضر چاہتا رجی نفس تا رجی مونس دے ليس لها نشتا دی نفس دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیون چوک دوست ولا نصیر ولا شفیعون او نچوک سپرشی نچوک دوستار دوی دا پارا دی نفس دا پارا دا سے دوست دا اخلاص کے دا عذاب دا اللہ نا په قوت سره ولا شفیع او نشته د نفس د پاره بیا سونه ولا شو په جرم کې نشي پرسیشته د کافر د پاره څه د په اجازه سره د خدای د اعظم نشي خلاص وان تعدل كل عدل کچریت اے وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وان تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وإن تعدل دا ضمیر ما نفس تراجع چاہتا وإن تعدل کچری تفیدیا ویر کی دغه نفس کچری دا نفس دا وقی چې دا الله دا عذاب نخلاش پس یې سره كل عدل پورا فدیا پورا مال لا يؤخذ منها دنه به بنشي قبلها اوه سمو خلاص کا ما کېدې چې دې کچې زمکه اسمان د زمکه اسمان کې څه دي دا ټول شیونه یو کافر د ځان خو سوالو د پاره وړاندې کی ما تو قبله نه بشي قبله دا يؤخذ منها نه بشي قبله ولا يرضى اولئك الذين دا هغه سان دي ارسلوا بما كسبوا دا کافران گرفتار دي بما هغه عمل کې هغه کسب کې کسب وڅ دوی کسب کړی دی هغه کې دوی گرفتار دي دا جلیان دي څو کافران خپل عمل په بدل کې دوی چیرې قیدیان دي لهم شراب من حمیم دوی د پاره شراب د ګرمو موی نه عذاب الیم عذاب دردناک وي بما كانوا يكفرون بسبب د هغې چې دوی کفر کوي قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا مخکې نه بیان د توحید د اثبات دی د توحید دی
او ابطال د شرک دی دا مسله روانه ده چې شرک باطل دی او توحید ثابت دی د الله وحدانیت ومني په دې آیتونو کې دا خبره هي په دې آیتونو کې دا خبره ده ته هي چې کوم خلق دین نه مضحکا جوړ کی او مضحکا خیز رویه کوي او ټوکی کوي دین پورې چي قل ورته وایا انا دعو من دون الله دی وې زدا سراشه زمون د خدایانه عبادت کوي قل ورته وایا انا دعو آیا مون به عبادت کوو من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه شی لا ينفعنا سمامتا فائدہ نشیر کولای کچری مونږه د دې عبادت کوو فائدہ نشیر ولا يضرنا او نو متعلق ځان رسولای شي کچری مونږ پرې د عبادت د دوی د بوتان ونرد على قابنا مونږه واپس د دین په کوند باندې یعنی دوباره کافران شو بعد اذ هدان الله پس د هغه نه چې مونږ الله هدایت کړی د لارې خیال دی د خدایانو عبادت دا هو قابل مسخره دی قابل استهزاء خدا خبره دی چې دا معبودان عزتی وشي د باطلو او ته متایي چې دا معبودان چې عبادت کلذي بشان دا اغا سړی استهوته شیطانو چې گمراه کی دلرا شیطانو پیریانی وګرځي بلاری کی خطای کی فل ارض مسما کی حیرانا ودری کی دا سړی حیران او پریشان دي سړی لري کې روان پیریانی وګرځي یا وګرځي دلرا دا جن دا پیریان دا نه یې هغه کې هغه به کله خپل خود شي بیا سي چی تای حیرانی کنه دا څه ساده ده هیڅ دا خلق زره شوی دي له اصحاب ذل فرمل غریوی یدونه تتوزن گئے اوزن گئے ال الهدى وسړیا دی خورسا هغه په یو دیونه دغه پرسان لیاري نه کوي مرګره دی خورسا دا دی لیارا يدعونه الى الهدى رقول دلرا پترب د ساملال ایتنا راشمولرا غساملال تا نشیره دکه چاغ کړه دلاري کړه چې ایری نمدارنګي مومناده متخلیانه واضحه ده مو ساملال باندې یو جنگلات تماما ورځوي زمو دلاري ما کوي قل ان هدى الله هو الهدى تو هدایت خدای دې هدایت دین د الله دین دې هدایت څه دې دین د خدای څه دې مغا دین دې او نور دینونه باطل دي او امرنا موږ حکم شوه دې مسلمه سمونږ تابعدار کړل شو سمونږ تابعدار شو رب العالمین رب تمام کائنات لرا ان اول متامر شوه ان اقیم الصلاه سمون قائم کا واتقوا الله نویږي خاص وهو الذي الیه تحشرون دا الله غزاد سدی تبدا جمع کولای شي وهو الذي الله غزاد خلق السماوات والارض څو پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا بالحق وحق سرا ويوم يقول او کله چې الله تعالی اورېږي کې ويوم يقول فوزان وسطه واتقوا او ځان بچ کئ یوم د عذاب د هغه ورځې یوم اتقوا عذاب یوم وبا ځان بچ کئ د عذاب د هغه ورځې یقول تعالی تعالی فرمای دی ورځې قائمه دوی د بارکون شا فیکون موجوده بشي دا ورځه قیامت توي شا شي الله پاک دا کلمات ته حاجت نشته د کونتا خدا د موت په یوه د پاره وای الله پاک دومره لاړ واخی قیامت کوي چې څوي قیامت شا شي انما امر اداره شيئا ان يقول له كن فيكون الله پاک اراده نه موجود دی
او کلمې د کون ته د خدای ضرورت نشته خدا انسان لپاره یې کوي چې دا انسان سمجھ کې نه دی خبر جی قوله الحق وله الملك قوله الحق دا وینا د خدای تعالی حق دی دا رښتونی دی وله الملك یوم وله د لپاره دی بادشاہت یوم ينفخ في الصور فهغه ورځ کې چې پکای بو اله شي هغه شپه لګي عالم الغیب ينفخ في الصور سور به شروع شي شپه لګي شروع شي دومره خواږه بوي دومره خواږه چې د خلکو د وجې د ډېر لذت د واجب نه دا چې شي بیا به ورو سختيږي دومره وساخ شي د خلکو مزرونه وشتي هځه خپل بچي پرېګ دی بیا به دینه مخکې نور سختيږي بیا به دومره ساخ شي چې اسمان په ټینه شي هغه به ټوکري او د ځمکې د غرونو بچي شي او چات شي د خپل ځایونو او د ریوبونه بچي واخلي نور به واخلي دا تاسو اخرنه حصے کې بیا رسی دا سور څه دی داش پیله دا دومره به شدت اختیار کی چې د اسمان بچي هر څه به دوړي وړي کې ولادت باندې ينفخ في الصور وقائم وهله شي باغ سور کې شپله کې عالم الغیب خدای تعالی علم د غیب دی والشهاده علم د حاضر دی تا نظر نه کای سړی وای چې آیا د خدای په علم کې غایب شته خدای ته هر شی حاضر دی د خدای په علم کې هر شی مخکې نه چره موجود دی خدای ته وای عالم الغیب علم د غیب باندې ویلې دا شی وای ځکه دا په نسبت سره انسان ته دی چې د انسان علم نه چې غیب دی هغه د خدای په علم کې چې عالم الغیب غیب والشهاده يا مناسب لا تجزا قدر كنت واحد وهو الحكيم الخبير قال تعالى حكيم زاد خبير خبردار دی الله حکمته ولا د ارکار د حکمت نه خالی نه دی په دا ټول کائنات باندې خوې باندې الله چې خبر دی وایي قال ابراهيم ورلی ابيه آزر مخکې بیان د چا توحید رد چاو شرک دلته کیسه د چا ویني ابراهيم عليه السلام مناسبت څه دی مناسبت دا دی سمخ کې دلایل عقلیه د ډیر بیان کړو اوس دلیل نقلی بیانای په توحید باندې دلیل نقلی بیانای په توحید باندې کله چې په ابراهيم عليه السلام لابيه پلاک آزر چې نومي آزرو یا خپل پلار یا د ترو العم سن والاب دا تر د سده لکه څه لار اوس دا ته ګورو ورو اته وضاحت کو یا ټیم نه لای کو کوم نه چې بیا میرمن سوځي چې د سینا سړاو لار ته وي آزاد تا چې ورته وي اتتخذوا اصناما الهه تر د خدایانو تعظیم کوي دا الها دي دا نه سي وته دا بطون په خدای نصیب چاوي ابراهيم عليه السلام دا لار سو یا تر د نمرود په دربار کې خصوصي سړی مشیر لوی منصب باندې فایز اول مقابله چا سره ریاست سره مقابله او بیا یو ریاست سره مقابله ده یو د ریاست د عہدې پر خودل دي د عہدې پر خودل دا د ایمان عمر لوی ایمان واري سسمنونو ډیر یو عہده ده هغه پر خودل د پاره غرونو مخایمان نه بلکې اسمان نه وچا په دوره ایمان ضروری دی ابراهيم عليه السلام یو ریاست سره مقابله راولا بل کومه عہده هغه ټکرو هغه دا و چې د دې د پلار کله مړ وي بیا به ور باندې چیک کړه په دې عہده باندې ده فایز ماستر صاحب زوا پلور مرشي زوا په ماسترې لګي دا شاده لګي نو ابراهيم عليه السلام اول نو له گزار حق راشي بیا به ورکه سمجھوتا صلح دا باندې سمجھوتا په حق باندې چا سره ده ابراهيم عليه السلام پلار دا ویا زرا عادت ته واسنه نه ته خدایان بتان جوړای
خدای سره بس انی اراک و قومک فی ضلال مبین تا گمراه تو وزیر زمان گمراه دی ایتا صدرا گمراه دی تو قوم گمراه قوم کې یو سړی دی ټول حکومت سره چیرې مقابله یا ساتي سوای وقومک فی ضلال مبین ایتا قوم څه دی دا زګورم سرګان گمراه دي دا بيدی نه دي وکذلک کومه باندې حالګه علم دی سره له گزارا یو طرف ته تکاته بل طرف ته پیسې دې تل خواني دي دا به مو ته ویل او الله یې سچا سره په حق باندې سمجھوتا نه کوي وکذلک نوری ابراهیم وكذلك ولا تطرد الذين آمنوا اغزت ستمخ کی صورت سے مومنان ځان شاړینا دې بچا سره سمجھوتا نه کوي بچا خیال بنا ساتي خیال بغیر د خیال ستر نه ودو ان يراك وقومك بضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ام درنګ مونږه وخیلو ابراهيم لرا په دې وخت کې ځنه خلکو عبادت دستور کول ځنه عبادت د شمس کول ځنه عبادت د قمر کول دا د ابراهيم عليه السلام کومه کې ساده د سجده والا د عبادت والا دا دي کولو نه پیغمبر د اول نه شرک نه وی کړي شرک نه مبري وي خدا د دوی د ابطال لپاره وایي د دوی ګمان داو دا خدای دی دا خدای دی دا خدای دی د هغه رد لپاره ابراهيم عليه السلام هغه حکایت د دوی شي کنه کوي ابراهيم عليه السلام تعالی واخدل ملکوت السماوات ملکوت کې واو او تا د مبالغه لپاره دی دا ملک د پاسه هغه ملکونه د اسمانونو ملک د اسمانونو د اسمکه ټول خدای او دا منکشف کړي کله د حق ملګرتیا وکړه رد شرک وکړه سترګې وچا د اسمانونو کې عجایب ولیدل ټول نظاره وکړه د هر شي مجاهد وای ساعت امام دی فرجت له السماوات والارض اذ ابراهيم عليه السلام ته اسمانونه کولو شولو او زمکه ورته کولو شو فرآ ببصره ویل دلو په خپل سترګو سره الملکوت الاعلى اوچت ملکوت ملکونه بادشاہتونه د خدای تعالی ولیدل والملکوت الاسفل کون دې څه دا ولیدل کون دې څه بیا په علم مشاهده سره دا علم نشي ولیدل ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين لدبارا سدای جوړ شي د موقنین دې یقین کوونکو اوس دې کې اعتراض کوي ولا اعتراض کوي چې نبی مخکې نه یقین بدل دې چې وليكون من تاسو دا خبره مخکې بار تیر شي دی چې یو هغه علم دی څنګه علم په مشاهده سره حاصلي علم به مشاهده سترګو سره هغه علم ابراهيم عليه السلام ته حاصل شوه نو هغه د مرغان مبارک تیر شي ولې تطمئن قلبي هغه اطمینان ابراهيم عليه السلام ته نو حاصل شوه څنګه علم بالمشاهده وی دلو باندې وکنه نور علم خو ته حاصل دل دوای یقین خو دې ته حاصل وو او دا هغه یقین نو حاصل شوی څنګه په مشاهده په لیدلو سره حاصلې فلما جن علیه کلا صدبان شپارالا الليل شپا کلا پټ کو دلاره هغه تیارې لشپې را کوكبن ویل دل استوره زهرا ستوره یا مشتری غاټ ستوره دا والدالو قال هذا ربي وی هذا ربي دا زمونږ رب دی دا زما رب دی پیغمبر حسین نه کوي وی ابراهيم عليه السلام په دې کې ځنه خلک د ستورو عبادت کوونکي او د زهرا یا د مشتری ستورو زنا داود اغوی رد پاروای هازا ربی دا زما رب دی
فی زعمکم بس مسئله حل ای تاسو په ګمان تاسو وایي چې دا رب دی دا چلو دا زما لکه چا باندې چا کوي دلیل الزامی خپل مدعا ور باندې په دلیل څه ثابت طریق الزامی دلیل مغنه شاعر واخلي ته دا شی وایي ته دا شی وایي تاسو دا شی وایي چې دا رب دی چلو دا رب دی زما دا رب دی چلو تاسو وایي چې دا رب دی هاذا ربی دا زما رب دی الله زعمکم ای تاسو په ګمان باندې دا وای علی سبیل رد علیهم والتوبیخ دا په طریقې د رد او د توبیخ سره ابراهیم علیه السلام وای توبیخان وای دا رب دی دا مخلوق رب دی فلما افلا کله چې غایب شو څه شي ستوره قال ابو ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين ز محبت چا سره کوم دا چې ډوبې دونکو سره ز محبت لکه دا خدای نه دی تاسو نه خدای جوړ کړی دی دا خدای ځکه نه دی چې خدای په یو حال باندې وي هغه بدلیږي لا احب الافلين دا خو ته هغه کو جدي خدای یې خاتمه دا باطل دا فرقه خو باطل بیا څه وایي فلما رأى القمر کله چې ولیدل میاشتې لره بازغا رختون میاشتې ولیدله تاسو د دې عبادت کوئ کله چې شباب کې وه او رڼا کې وه او په منځ کې ولاړه دی ابراهیم علیه السلام وایي قال هذا ربي دا زما رب دی تاسو په ګمان کې تاسو د دې عبادت هم کوئ فلما افلا دا دی کله چې دیم ډوبه شوله قال وی ابراهیم علیه السلام لئن لم یهدنی ربي کچرې هدایت ونه کړي ما لره ربي رب زما کچرې ثابت پاتې نه کړي ما لره ربي رب زما په د خپل دین باندې ای خلکو کچرې زه د تاسو خدای ته خدای نه ووایم هغه تسلیم کوم بیا لاکونن من القوم الضالین زه به د ګمراهانو نه وګرځېږم زه به چی شم ګمراه دا دویمه فرقه دی باندې مراد و صدام خدای نه دی ویلې ځکه چې دا ډوب شوله په یوه حال باندې نه دی الله تعالی په یوه حال باندې فلما رأى الشمس بازغة کله چې ولیدله المیر سترګې له بازغة رختونکې وه قال هذا ربي د ابراهیم علیه السلام دا زما رب دی ستاسو په زعم کې ګمان هذا اکبر ایورا دا ډېر لوی خدای دی ټول راځم په کڅ ټول ته هذا اکبر وښه دا ډېر لوی خدای دی لکه تاسو وایي فلما فلت کله چې دا غایب شول بیا یې لیدل نه شو و ځای نه روان دی بل ځای ته کله تیار شي کله رڼا شي دا خدای جوړېدای شي نه قال يا قوم قوم ته اعلان وکړه اتمام د حجت وکړه دلیل الزامی په دوی باندې قائم کړل حجت ور باندې قائم کړل کسب په باطل باندې وی انی بریء زبریم مما تشركون د هغه شریکانو نه تاسو الله سره شریک جوړوي د دې نه بیزاریم جنگ پیدا شو د حق اعلان وشو جګړه جوړه شو فکر دکړ شروع شو اوس غریب تری شو ولا پاینې شوی قوم رالو وسړیا دا څه کوي د دور لوی ریاست دور قوت مقابله کوي دا څه کوي وهاجو قوم او جګړه وکړه سره قوم ددویو دد سړیا ما کوا سمت ورسې دا دې قوم نصیحت بنا شروع کړ دلایل قال اتحاجوني بالله ابراهيم عليه السلام آیات سما سره دلایل وای د ذات په ذات الله تعالی اني وجهت وجهي اني وجهت وجهي للقدر اني وجهت اني ذات يوم وجهت ما خاص کړه دې وجهي د خپل ذات ما متوجه کړه دې د خپل ذات د خپل ذات ما متوجه کو للذي اغذات لرا فطر السماوات والارض پیدا کړی دي د اسمانونو د ستوري د شمس قمر دا ټول الله پیدا کړی دي زب هغه خالق ته سجدا کوم نه دا وتا
والارض زمکه پیدا کړی دی حنیفا زمائل یم حق طرف تا خالق طرف تا مائل یم د دې معبودان باطلونه وما انا من المشرکین زنه یم د مشرکانو شرک کوم ګناه زنه کوم شي وحاجو قومه جګړه کوله د سره جدال کولو د سره قوم د جنگ کولو عنادن اکثر خلق د اقتدار والا خلکو پسې منډي وای چې کوي دا قوم د اقتدار ملګرتیا قوم د ریاست ملګرتیا کده په حق باندې ویا کنه د دې ملګرتیا ملک حق خبره کوي خو ریاست بل خبره کوي قوم چې دس مال ته شامل پورې کنه کوم ملګرتیا به نه کوي حاجو قوم قالت حاجوني فی الله آیا تاسو په ذات خدای کې ما سره جګړه کوئ سزا الله سره شریک جوړ کاو یا الله د یو منما وجود خدای کې تاسو ما سره جنگ کوئ وقد هداني او الله دې سمات امدن الله هدایت کړي دې ولا اخاف ذنبریګم ما ده غیر تشركون به خدای شریک جوړوي د الله سره چا به وته ویل زوای به د مرشد خدای به د زوای به چا به ویل تب کې به مبتلا شي دا خدای به چا تب در باندې راوي چا به څوي هوا سره کوي څه مرشي دا ډرواري کواله هغه د دین نه لږ دی پروا ګور عقیده بداشه عقیده دي کټ صفا ولا اخاف ما تشركون به زنویرګم د هغه نه شریک جوړوي تاسو د الله سره zarar د دغه شیرو نه زنویرګم الا ان شاء ربي کله چې مړکوي ما څوک مړکوي کله چې نقصان رکوي څوک یې رکوي الله یې رکوي صلا یغوړي شیء ان یشایر متزری برابر څوک هیڅ په معنی شي کولای لاس مخلاص وي موحد چې بر پای رضی زرش علامه رومي ای موحد چې بر پای رضی زرش کې فلادی هندي می بر سرش موحد هغه سړای دی کوئی کې وته سنی وچا او پټنډي باندې وته هندي تور کې دوا چې وکا هندي تور ور باندې کې دوا امیدو هرا سشنا باشل وکاسا نه چانه د خګړې تما کوي او نه چانه ویر کوي دا موحد امین است بنیاد توحید بس انداز توحید بنیاد دی د چا زر باندې خرڅيږي زار باندې سنیو چنده باندې د چا طاقت نه ویری دي ته یې مو دا په ترمن اے قران د خایت ته یو مزرای ته غلام نه ته مزرای د غرور بوت حضرت ابراهیم علیه السلام په رکوع دا ورته وایي ات سید دوی دنیا کړل سزا دي کې نه ما دا ما دا کوم نقصان رکوي هغه ما نه چوک بچاو ما چوک بچاولې نشي او چوک خدای زما دا फायदा رکوي ا फायदा ما نه چوک ونی کول وسع ربي كل شيء علما فراغ در رب زما كل شيء هر شيء علما لجهد علمنا الله ما ګوري الله ما سره چه دی مانی خبر دے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ ما کسی اللہ ما سرا دے کنه ما چاته پروا یو صحابی دے نبی علیہ السلام په سورستانو عبد الله ابن عباس ته غالبا نبی علیہ السلام ورته یا بنیا اے بچیا دا خبر یا ستا احادیث وګ دے دا خبر یا زکه چې ټول دنیا را جمع شي پدې خبره باندې ان ينفعوك زتا ته फायदा ورسي تا ته फायदा نشي رسواله الا مگر هغه फायदा ورسوي قد كتبه الله لك تا ته خدای لیکلي کټوله دنیا را جمع شي تا ته نقصان رسول وګاړي دا لا يضرك بشيء تا ته نقصان نشي رسواله مگر هغه نقصان به رسيږي چې تا ته خدای لیکلي بیا د چا څه پروا کوي آزاد سړی ځان د غلام جوړ کړی واسع ربي كل شيء علما فراغ در رب زما هر شینا علم الله جهاد د علم الله ما سره دی الله ما کسمانی علیم دی
افلا تتذکرون وای سړیا لا نصیحت قبول کړه تمہارا خبره هو ور وکيف اخاف او زب څنګه ویرا کوما ما ده هغه ناشرکتم ستاسو شریک جوړوي د الله سره هغه نه وسدارېګو دو کمزور مخلوق نه ولا تخافون او تاسو بیا د خدای نه ویریږئ انکم اشرکتم بالله تاسو الله سره شریک جوړوي او خدای سره شریک جوړوي خدای نه ډارېږئ او زه د خدای توحید خدای وحدانیت باندې قائم یم زه خدای نه ویریږم ویلې ما لم ينزل به عليكم سلطانا اغا شریک څه شرک څه لم ينزل سند نازل کړه به بدوان الله تعالی علیکم بتاسو باندې سلطان حجت نه دلیل عقلی د سب شرک باندې ستادي او نه دلیل نقلی د سب ابراهيم عليه السلام اي الفريقين احق بالامن یو سړی مشرک دی یو موحد دی امن د پاره کوم ډیر حقدار دی موحد کا اسلاوا کوئی اي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون کچری تاسو کوی گئے عجیب دی الذين امنوا هغه کسان چې ایمان وروړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم الذين هغه کسان احق بالامن شدید هغه کسان دي حقدار د امن څوک دي دا هغه کسان دي ولم يلبسوا سدوی نه ګټ کړي ایمانهم خپل ایمان بظلم ظلم سره کله د آیتونو راوړو صحابه پریشان شو چې موږ سره زیاتای کوته هی ولې نبی سلام تا صحابه نبی رسول الله فرمایي ظلم نه مراد شرک دی ورورا ظلم نه مراد شرک دی هغه کسان چې ایمان راوړل دی ولم یلبسو څاوی نه ګټ کړي څه شي ایمانهم ایمان خپل بظلم ظلم سره د شرک سره اولایکا دا کسان چې دي لهم الامن دوی د پاره امن ده حقدار د امن دادي وهم مهتدون او دوی په سم لارې باندې دي دوی دی په هدایت وتلک حجتنا دا زموږه حجت ده دا دلیل زموږه ده هغه قوم باندې زموږ ابراهیم علیه السلام ته ورکړی دا حجت زموږه دا مو تخیلیو څنګه په قوم باندې حجت قائم کړ الله حادث نه دی قدیم دی او شمس و قمر دا چیرې حادث دی نوی پیدا دی رضی و زی آتایناها من ورکړو ابراهیم علیہ السلام دا قومي په قوم د باندې نرفعو درجات من نشاو موږ چتو درجه هغه چا باندې چې موږ واړو ابراهیم درجه په ټول دنیا باندې چې کړی چا ان ربک حکیم علیم بیشک استراب ده حکیم حکمت والا ده علیم الله خبردار ده په دا ټول باندې ووهبنا له اسحاق ابراهیم علیہ السلام سے حق پرسته باندې jihad وکړو جنگ وکړو الله پاک دې ته انعامات شیکړو انعام په تور باندې مونږه هیوا کو دلرا اسحاق علیہ السلام څنګه نبی وو ووهبنا له او هیوا کو مندلرا ورکو مندلرا اسحاق علیہ السلام زوای څنګه نبی وو صالح نیک زوای دا ډېر لوی نعمت ويعقوب علیہ السلام ورکد لرا دالو درجه ده یعقوب علیہ السلام نو راستا دا واحد خمسو ووهبنا له اسحاق ورکړو مونږ لرا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن هداینا هر واحد ته موږ هدایت کړو پیغمبري او نبوت سره ما سرفراز کړو ونوح نوح علیہ السلام ته مونږه عزت ورکړو درجه مو ورکړو او د دې عزت ما په نبوت باندې کړو هداینا مونږه هدایت کړو من قبل مخکې د ابراهیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ومن ذریته او د اولاد ابراهیم علیہ السلام کې یا ومن ذریته اولاد یعقوب علیہ السلام کې داوود علیہ السلام تو اسرائیل مسلسله د چانه شروع دي یعقوب علیہ السلام
وسليمان عليه السلام ورکړه ودلره و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل پیغمبرانو و هارون علیه السلام وکذالک نزل المحسنین هم درنګ مونږه نیکی ورکو وکذالک هم درنګ مونږ بدل کو نیکو کار لرا ابراهیم علیه السلام په توحید باندې ټینګ ودرېد الله ور باندې د انعامات بران وخت و زکریا علیہ السلام سلسلہ نبوت دی اولاد کی چیش والا جریش والا و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین ہر واحد پیغمبران نو من الصالحین صالحین خنو خلقائی من آل صالحین دا آل صالحین نزوگ دی پیغمبران آل صالحین چوک پیغمبران و اسماعیل علیہ السلام ورکړه و اسحاق او الیسام ورکړه و د پیغمبر نماده و یونس علیہ السلام ورکړه و لوط علیہ السلام کل فضلنا علی العالمین هر واحد موږ به تر ګرځوله په عالم باندې په زمانی د دوی کې او محمد علیہ السلام باندې نه خپل زمانه ومن آبا څنګه ومن آبائهم و ذریاتهم پلاران دو دوی اولادونه دو دوی و اخوانهم او بازیرونه دو دوی و استویناهم و غوره کړي و هدیناهم او د پلاران دونه ټول خاندان پیغمبران دا موږ غوره کړي و په څه سره په هدایت سره الی سبحانه موږ هدایت کړو دوی ته الی صراط مستقیم په طرف دلاله برابر ذالک هدى الله دا صراط مستقیم څه دی هدى الله دا دین د الله دی یهدی به و یشاء او هدایت کوي دا صراط مستقیم طرف دا چا چې الله وړي من عباده د بندگانو تر قیامت پورې د توحید راولي ولو اشرکو کچری دی خلقو بندگانو شرک وکړه الله تعالی یا ولو اشرکو کچری دوی شرک کړو لحبط عنهم ما كانوا يعملون پیغمبران مشرکان نو پیغمبران موحدین کچری بالفرض کا دوی شرک کړو شرک نه کوي نو خدای پاک وو چې کړي باطل کړي وو د دوی نه اعمال د دوی نه کومونه وشو باطل یا هغه خلک چې کوم ته مونږ هدایت کړی د شرک وکي هغه د نیکه والا عملونه چې دوی د اسلام د توحید په واقع کړي هغه چې اولئک الذین دعوا کسان یاتیناهم الکتاب والحکم سمون ور کړو د پیغمبرانو د کتاب او علم د کتاب والحکم او علوم د حکمت مونږ ور کړیو فهم د کتاب ونبوت پیغمبري فیکفر بها هؤلاء کچری فإن یکفر کچری کفر وک بها پدې پیغمبرانو باندې هؤلاء اے پیغمبر د تاسو زمانه خلقو یا قیامت پورې خلقو فقد وکلنا بها یقینا پدغه وخت وکلنا بها مونږ وفقنا بها مونږ په توفیق ورکو په دغه لارې د انبیاء سره قومن قوم لرا لیسو بها بکافرین څنګه کافران نبی پیغمبران پټول منی کدی نه مونږ ته څه مانو کړه انداونه مراد دي کړه اولئک الذین هدى الله دا کسان دي چې دوی ته الله هدایت کړی دی په بهداه مقتدی په هدایت دوی باندې اقتدی چوا پیروکار سره روان شو پسې اقتدا هغه توحید قل لا اسالکم علیه اجرا وسړیا که پیسې غواړي دي کمال غواړي دي نه خبرې نشته دي تو وایا لا اسالکم علیه اجرا زه نه غواړم تاسو نه په دغه تبلیغ باندې په بیان د دین باندې مزدوري ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قرآن مگر نصیحت د عالم لپاره هر تاسو نه مزدوري نه غواړو دا ترجمه باندې تاسو نه مزدوري دې باندې تاسو خګاو نه غواړو تاسو نه په دا قرآن باندې اجر مزدوري ان هو لذا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دے للعالمین علم دپارا وما قدر اللہ حق قدره وما قدر اللہ دی مشرکانو ندے پیجندل اللہ لرا حق قدره حق معرفته پسی پیجنگل سرا، ندے پیجندل وے دی بخدے سر شرک نہ وے.
قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فاوقع دوی سبب د نزول داده د يهودو مشران راولو رسول الله دا یواوري دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سموتا ته خدای مخه ته کو ته خدای اون شه دوکای ته خدای ته په خدای قسمی چا تورات نازل کړي ده په موسی باندې علی موسی چا موسی باندې تورات نازل کړي ده په هغه ذات ته قسم وی صدا خبره قران کې شته ده ان الله يبغض الحبر السمين اغه حبر سمين سر الله بغض کوي قال نعم نبی علیہ السلام فرمایل قال انت الحبر السمين فاغه علم زور به ټاپ والای فغضب اغه سره غصه ثم قال بيوي ما انزل الله على بشر اغه سړي وڅوي انسان باندې خدای وحي الله فرمایي صدا شي نه وي صدا اغه د ته بدبختي وقالوا اذ قالوا دوی او واقع ما انزل الله نازل کړي على بشر مبشر باندې من شيء ته پیغمبر نه پیغمبر باندې وحي نه قل من انزل الكتاب تو يقول في الجواب هل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى اغه چا نازل کړي دی اغه کتاب موسی علیہ السلام باندې نازل وو تاسو کو انسانو کا ملائکه وا نورن او نازل کړي دی تورات موسی علیہ السلام باندې نور وهدى للناس اغه تورات هدایت رهبر دی د خلقو د پاره بنی اسرائیل د پاره تجعلونه تاسو ګرځوي قراتي سا ټوکړي ټوکړي جدا جدا دفترونه ونه جوړوي نی منوي نی نه منوي تبدونها جدا ظاهر وي زن آیتونه د تورات وتخفون كثيرا او ډېر آیتونه چېکاو دې ظالمانو د خدای بدبخت دا مغه يهودي کړه وعلمتم ما لم تعلموا دا ماغه شاګردان دي چې د کوم نن تا د سبق کوي ضرور دې ستګر دي دا تا شاګردان یو سره مانی سبا چې دې جلګ چې خلاص وعلمتم ما لم تعلموا او تاسو دا پته ده علم درکړل شوی د خبرې ای يهودو ما هغه لم تعلموا تاسو ته علم نو تورات تراولو علمون نو خدای علمون خبره بیا دا شي کوم تجعلونه بیا ګرځوي تاسو انتم تاسو ولا اواؤكم نتاسو دا علم نتاسو مشرانو داو او تورات تراولو علم تراولو هغه کې نقصان دا وکړه چې ځنه آیتونه پټاوي ځنه چیک څرګنداوي د کوم آیتونو کې نه د نبی عليه السلام صفات د نبی وای پټولو او کوم کې نه وې نبی څنګه کوم کې درجه آیتونه راوي پټ کړو کوم کې د دروي والا بیان نه مهاجر حرکت دی قل الله تو وایا الله تعالی سره قل الله ثم ذرهم قل الله تو وایا من انزل الكتاب اغه تنزل نشي داسې کې نه لګي چا نازل کړی دی دا تورات قل الله چا نازل کړی دی الله نازل ثم ذرهم یا دوی سبق سنا ډیر ما کا باسونه پیدا نه کوي ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پرېږ دا په خپل باطلو کې څه دوی سرګردانی دا واشه څه کوي په باسونه باندې یو حقیقت حق بیان کا بیا باسونه ته ضرورت هیڅ څه باسونه وهذا كتاب انزلناه دا قران سره کتابون کې تنوین د پاره د تعظیم دی وهذا کتاب دا کتاب عظیم شان کتاب دی خوض به دې په باطلو کې پرېږده د کومې باطلې خبرې کیسې دا وږي کوم دی وهذا كتاب انزلناه دا دوا دی وهذا کتاب دا دوا دی دا کتاب عظیم شان کتاب دی ولی دلیل
دلیل څه دی؟ انزلناه نسبت تشریفی دی، سما نازل کړی خدای پکې سما نازل دا دلیل د سما نازل کړی دی، خو دا دلیل عظیم شان دی کنه، دا کتاب عظیم شان دی. سما نازل کړی دی مبارکون، دا د برکات والا کتاب دی. شاه صاحب وایي چې مبارک لازمي دی په معنا د متعدی سره دی. مبارکون قارئه، مبارک دی قرآن قاری. مبارکون سامعه، مبارک دی دا سامعی چې دی تاسو نو خپل جوړه سره مزور کې سره. مبارکون سامعه، سامع د قرآن مبارک دی. مبارکون کل ما تعلق به، هغه چې د چا څه سره تعلق دی اوس قرآن څنګه چې دی دا تخته مبارکه، دا تی پای مبارکه ده، دا اسمه مبارک ده، دا شی چې مبارک ده، دا کومه تله کې د قرآن مګزوي زدا مبارک. کل ما تعلق به، څه چې سره تعلق د قرآن سره چا ده هغه چې مصدق الذي، دا قرآن تصدیق ده، تصدیق کوونکی دی الذي بین یدیه، دا هغه کتاب چې د وړاندې دی ته تورات دی او نور کتابونه دي. ولتنذر، لام دا کې بعد د پاره دی قرآن نزول دی د پاره دی. لتنذر ام القرى ومن حولها، ویروي په دې قرآن سره ام القرى، اصل القرى مکه د مکې ولا خلقونی ویروي. ومن حولها، په دنیا کې چار چپېړ د مکې نه څور مخلوق دي دا منځه موت او بخارا. ومن حولها، ټول دنیا د ختم نبوت ثابت شو نه کنه چې ته دي. والذین یؤمنون بالآخرة، کسان چې ایمان لري په آخرت باندې، یؤمنون به، هغه قرآن مني، وهم علی صلاتهم، او دا ایمان والا په خپلو منځونو باندې، یحافظون، دوی محافظت کوي، همیشواله کوي. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، دی ویلا صدا قرآن ته د ځان جوړ کړل، افتراه من نفسه، او الله فرمایي ته دوی ته وایا، دوی ته وایا. ومن اظلم، څوک دې ظالم هم دا چانا افترا دروغ وتړل علی الله، الله پورې کذب دروغ، د افترام دروغ ته آئی دې کې تجرید وکا وای تړلو الله پورې کذبن چې افترا او دروغ ته وای چې ته ورپسې هغه نه زیات ظالم کوم څه شته. کزه وایم صدا کلام، کزه وایم زه نبی یم او حقیقت کې زه نبی نه وم، دا الله پورې دروغ دي کنه. یا ما نه زیات ظالم بل سره شته دي نشته دی، بیا خو ټولو نه زیات ظالم زه یم. ومن اظلم، څوک دی زیات ظالم ممن د هغه چا نه ظلم باندې کېږي چې زر زر بس تېز شو ورباندې بیا. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، څوک دی زیات ظالم د هغه سړي نه دغه الله پورې دروغ وتړي. ما نه زیات ظالم بیا بل څوک نشته دی چې زه وایم د خدای نبی یم او خدای زه نبی نه وم جوړ کړی، دا خدای پورې دروغ ګوره. او قال یا اوایي دا سړی، دا سړی نه زیات ظالم نشته دی چې دی اوایي اوحی الیا، ما ته وحی شوي دی، ولم یوحی الیه شیء، او دته وحی هېڅ قسم به نوي شوي دی وشي. ومن قال، هغه سړی نه زیات ظالم نشته دی، سأنزل مثل ما انزل الله، زه به درته نازل کړم، زه به راوړم هغه قرآن لکه څنګه خدای نازل کړی دی. دې نه زیات ظالم بل شته چې د قرآن مقابلې کې قرآن راوړي؟ نشته دی. ولو ترى اذ الظالمون، کله چې ته وګورې ظالمان، کله چې ته وګورې ظالمان په هغه وخت کې فی غمرات الموت، په سکرات د مرګ کې د مرګ وختي سختي ورباندې راشي. لرأیت امرا عظیما، په دغه وخت کې به یوه لویه کیسه وګورې، خو هغه حال څه ته وګورې د دغو کافرانو چې کله دوی مړ کېږي هغه حال ته وګورې ته به حیران شي. والملائکة، ملائکه باسطو اوږدونکي وي ایدیهم خپلو لاسونو لره په والو سره. دا د مرګ وخت کې دا کافران ملائک وایي که چېرې دا تا لیدلې وی په دغه وخت کې لرأیت امرا عظیما، دې ته لویه حادثه به حیران به شوی وي. اخرجوا انفسکم، کافرو ته به ملائک وایي وباسئ د خپل روحونه مو د بدن نه وباسئ، کلو بلوی به وایي
اليوم تجزون عذاب الهون نن به تاسو ته بدل درکولی شي عذاب د سپکولو بما کنتم په سبب د هغې چې وئ تاسو دنیا کې تقولون علی الله غیر الحق ویل مو الله پورې تړلې ما الله پورې هغه خبرې څخه حق نه وي الله سره شریک جوړولو وکنتم عن آیاته او وی تاسو دنیا کی آیاتونو د الله نه تستكبرون ځانونه ملوی ګڼلو ولقد جئتمونا فرادا یقینا تاسو مونږ لره راغلی نه نريد تنها بغیر د مال او د شي نه جایداد نن خو تاسو له مال ستانه تشتا کما خلقناکم اول مره لکه څنګه مو پیدا کړی اول مرتين اول ځلې چې دنیا ته راتلې او تک باندې کې راغلی هیڅ د سره نه نه لتاوه نه جماوه ورونی خو بیا مور پر در پسې وتړل چې دا سړی مړ شي خدای ته باندې سي کو تک باندې کیسي چې دا کفار وی کوي دا د مړی سنت نه دی دا د ژوندۍ سنت ژوندۍ نه سنت سدي ته کفار وکا تني چې کو تک هیڅ به سره نه وترکتم ما حول ما څنګه وترکتم تاسو پرې خدالو ما هغه مالونه خولناکم زمون در کړي و تاسو لرا په دنیا کې ورا ظهورکم شاتم پرې دنیا کې تاسو کا پرتا راو وما نرى معكم شفاعكم او من خنقور الله ورته فرمای زمون د نکازو تاسو سره چې فرشیان د تاسو الذين زعمتم چې تاسو ګمان کوله په دنیا کې داسې فرشیان دي د خدایان سره نشته دي انهم فيكم شرکاو انهم دوی سدي فيكم پتاسو کې دي شرکاو هغه شریکان دي الله سره هغه شریکان چې دي لقد تقطع بينكم یقینا پریشولو لقد تقطع یقینا کاټشولو بينكم هغه وصل سو کاټشولو ایتاسو مینس کې رابطه چې ایتاو د معبود په منځ کې د رابطه چې ده کاټ شوی ده لقد تقطع کاټ شوی ده بینکم ایتاسو په مابین کې رابطه هغه دنیا کې پاتې شو تاسو دلته راولو ودل عنکم وکنتم تزعمون ورکشو هغه خدایان د تاسو نه تاسو وی صدا الها دي خدایان دي اڅ شوالو ان الله خالق الحب والنوى توحید بینه الله تعالی زده پیدا کوم کده خالق الحب او چې کوم کده الحب د دانی و نوا د اډوکی د کجوري اډوکه نوا ده هغه زړه او حب څه ده د غنم دانه ده چې کوم کې څوک ده خدای دې پزماکي کې چيري کې بیا ورچرو تیر راو وسیله زرغونه ول څوک ای دا الله کوي یخرج الحي من الميت الله رو باسي ژوندای د مړینا الله رو باسي ژوندای مسلمان من الميت د کافرنا الله رو باسي عالم من الميت د جاهلنا الله تعالی رو باسي ژوندای چوچاک من الميت د چشینا دوینا الله تعالی رو باسي ژوندای انسان من الميت د مړی منینا دا څوک ای ومخرج الميت او رابستون کې د مړی د من الحي د ژوندینه ما ورته وچلو ما ترجمه ذالکم الله دا الله دې دا زوروار دې دې توای معبود ان توفكون اين توفكون چرته زوی الله نه چرته زوی داس الله نه فكيف توفكون څنګه تاسو ګرځول شئ د الله نه خالق الاصباح او دا چې کوم کې د اصباح د سواله شپاچو دوی څوک چاو دوی الله شپابو زورزرا ولي وجعل الليل او ګرځول دې الله تعالی شپه لاره سکنا زائد آرام والشمس والقمر او شمس ګرځول دې میاشت ګرځول دې حسبانن او دا چې دې حسبانن د پاره د حساب د مسافرینو غامه ستې راشوا بلنه ستې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازې د غالب ذاتی څنګه علیم دی دا اندازې دی دا پیدا کول د انسانانو دا روزي ور کول دا ټول کیسې د چا دی غالب ذاتی علیم دی وهو الذي جعل لكم النجوم الله ذات څنګه زولې دي تاسو له ستوري له تاسو دې د بارا تاسو ور باندې روان شه د شپې لار بیا مو وخت په خاطر مستور باندې شه فيها بدي سور سرا في ظلمات البر والبحر فاغا تیرو د وچه کې والبحر د دریاب کې قد فصلنا الآيات موږ تفصیل سره بیان کړی دي آیاتونه
لقوم يعلمون اغا چا د پر سپیږي او هو الذي انشاكم الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د نفس واحده آدم علیه السلام او مستقر او مستودع دا نفس واحده د پر یو مستقر دی یو مستودع دی دنیا د انسان مستقر دی او قبر د انسان مستودع دی یو د امانت والا ځای دی یو لازم سوري زندگی کی قبر کے بعد سوري شي تیری یا اصل ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون من بیان کړي دي تفصیل سره آیاتونه قوم درت ویږي وهو الذي انزل من السماء ماء الله غزا دې چې نازل کړي د اسمان او وب فاخرجنا پس رويستي دي من بده سره نبات كل شيء اغاید هر شي فاخرجنا منه خضرا پس رويستي دي من بده او به سره خضرا اغا سبزيان نخرجو منه منغرو باسو د دین حبن دانی متراکبا لاندې باندې ویګو په شکل کې سوي ومن النخل او کجور نظرونه کړی دي من طلعها دهغه هغه چې من طلعها شخون د دین قنوان دانیتون ساغا غنچین باغ کې دانیتون نشدي دي وجنات من عنابن نظرونه کړی دي باغونه د انګورنا وزيتون د زيتون او رمان د انارنا دا 4000 غونه کړی دي او څنګه ده پسې مشتبهان و غیر متشابهین خپل منځ کې پرانګي او تر بلا مشتبه دي و غیر متشابهین او په خوندونو کې غیر ای ویرلینه انار واخله د یو خوند یو شای بل خوند به رنگ به یو شای یو قسم وبوینا انار په پیدا وکړو کجوري مې پیدا کړی یو قسم وبدي په د میوه خوندونه واسه د بینډای ځان ته خوان دی سبزی ځان ته خوان دی د میوه هغه خپل خوان دی وګو یوار عجیب په خبر د دې زوراوار ورستنه محرک بلې انظر وګوره الی ثمره وګوره میوه د دغه لاره میوه لاره وګوره الی اذا څنګه اذا اسمر اذا الى ثمره اذا اثمر کله سمېوي ونیسي کله صدا باغونو په باغ باندې چې وي باندې راشي وينعيه او دا میوي به څه کوي باقي کې دا میوي الله پاک میوي ور باندې نسیا او په خويو ذالکم لآیات دا مذکور څه دا آیاتونه دي قوم دلائل قدرت الله تعالی دی عقلی دلائل دلی قوم یؤمنون هغه چا د بارس ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجنه دا شکایت د مشرکانو دا مشرکانو ګرځول دي الله لرا شرکا خدایانی ګرځول دي الجنه هغه ملائک جن هغه شي ته پټوي ملائک چاري پټ دي ملائک مشرکانو د مطلب څه لري الملائکه بنات الله ملائک د خدای نونی دي د خدای دوی شو خدای شو کنه د خدای څه نسل وی څه لوري پیدا شو زوی پیدا شو خدای دې دا ملائکه نه وای څه د خدایان دي وخلقهم او حالانکه الله پیدا کړی دي دوی دا ملائک ورخرقوا له بنینا او دوی ګرځوي ځان د پاره بنینا وخرقوا او دوی ګرځوي دي الله د پاره بنینا زمانہ وبنات نونی بغیر علم بغیر دلیلنا عقلی دلیل سشتا دے نقلی دلیل ستا دے عزیر ابن اللہ مسیح ابن اللہ الملائکۃ بنات اللہ یہ خدای کا زمان نو سبحانہ پاک دے اللہ دو ولدنا وتعالی ما یشرکون اللہ پاک دے دیر اوچت دے اما دا هغه نه سودی شریک جوړوي د الله سره بديع السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی الله بديع دی هر هغه شی څنګه مخکې نه دغه وجود نه و وجود ته راو چې تاسو یې بديع څه دی وجود بديع هغه خالق ته یې مخکې د شي میټیریل نه او د چې پیدا بديع السماوات والارض مخکې نقشه نه و نقاش نقشتان بهتر کشز اول مخکې نقشه نه و بغیر د نقشې نه خدای اسمانونه چک پیدا کړو بدیع د اسمانونو دی نوې پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض ذمکی ان یکون له ولد کیف یکون له ولد خدای د پاره بزوای څنګه شي چې د دور اسمانونه پیدا کړی دي ضرورت شته
خدای پاک ولد ته حاجت نشته دی، ولد نشانه د حاجت دی، خدای د حاجت نه پاک دی. چې دومره لوی خالق دی نو ولد باندې څه کوي؟ انا یکون له ولد ولم یکن له صاحبه، ښځه یې نشته دی د خدای، دی وایي چې د خدای ولد دی. وخلق كل شيء، الله پیدا کړی دی هر شی، هر شی د خدای مخلوق دی، ملائک د خدای مخلوق دی، پیغمبران مسیح او عزیر دا د خدای مخلوق دی. او هو بكل شيء علیم، الله په هر شي خبر دی. ذالکم الله ربکم، دا ستاسو معبود دی. ربکم څپلنی والا دی، دا مع دلیل دی. لا اله الا هو، نستا معبود موجود مگر دا یو الله دی. خالق کل شیء، خالق د هر شي دی. دا معبودان نشي کېدلی، دا دې دپاره خالق موجود دی. فاعبدوه، د دغه یو الله عبادت کوئ. وهو علی کل شیء وکیل، الله په هر شي باندې، الله په هر شي باندې خبر دی، هر شي باندې الله متصرف دی. لا تدرکه الابصار، الله تعالی لیدلی نشي، بصر د انسان نشي لیدلی. دا تحقیق بیا بل ځای کې وکړو. وهو يدرك الابصار، الله تعالی ادراک د ابصار د سترګو صاحب د بصر الله نه غایب نه دی. د سترګو والا خدای نه دی غایب، په دغو سترګو خدای نشي لیدلی په دنیا کې. دا ورسره ولګ. وهو اللطيف الخبير، الله تعالی باریک بین ذات او خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم، یقینا راغلي دي تاسو لره دلایل د جانب طرف تاسو نه. ومن ابصر فلنفسه، چا څه قبول کړو هدایت، چا څه نصیحت قبول کړو، فلنفسه فایده چاته ستاسو. ومن عمیا، څوک چې د حق نړون چلو، فعليها، نقصان چاته دی، دا نفس ته. قد جاءكم بصائر وما انا عليكم بحفيظ، نه یم زه په تاسو باندې نگهبان، نه یم زه په تاسو باندې نگهبان. قد جاءكم بصائر، دلایل د تراولو څخه معنی خواهه د مېرمنې په پخیر وکړي. زه د تاسو باندې مکلف نه یم چې ایمان په خامخا راوړو. وکذالک نصرف الآیات، اندرنګ مون بیانوو بار بار آیاتونه. پسې وليقولوا دې لپاره چې دا خلک وایي درسته چې ته خو د چا نه زده کړی دی. وی بیانوو بیا به ته نوې نوې خبرې کوي، د چا نه کوي، د استاد ته چې ته نیولې. ولنبینه، مون بیانوو دې لره لقوم یعلمون، خلق دپاره څه پوه شي. اتبع ما اوحی الیک، د خلکو خبرې پرېږدوه. هغه څوک دی چې تهمت ورباندې نشي، وخت په هېچا باندې مه ږدوه، خپل کار که ګوره. رحمان بابا څه دی، هغه په قرآن باندې پیلو. اتبع ما اوحی الیک، اتباع وکړه د هغه قرآن چې تا ته کولی شي، وحی د هغې من ربک، د جانب د رب تا ته خدای او رسول څه یایي د هغې اتباع کوه. لا اله، نشته معبود موجود الا هو مگر یو الله دی. وآرد عن المشرکین، وآرد و اعراض وکړه کناره کش عن المشرکین، د مشرکانو. ولو شاء الله ما اشرک، کچېرې الله ته منظور وی دوی به شرک سره کړی نه و. وما جعلناک علیهم حفیظا، ته ما نه یې ګرځولی په دوی باندې نګهبان. وما انت علیهم بوکیل، ته په دوی باندې مسلط نه یې، خامخا د ایمان د راوړلو مکلف نه یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، زیاړې مه کوئ، کنځل مه کوئ هغو خلکو لره یدعونه چې دوی بلنه کوي من دون الله، ما سوا د الله نه، د اصنامو باطلو، د معبودانو باطلو عبادت کوي، هغوی ته زیاړې مه کوئ. فیسبوا الله، دوی به بیا خدای ته چې د چا باطل دین ته کنځلې مه کوه، د چا باطل خدای ته بد مه یایه، د چا خراب مور ته بد مه یایه. بیا به یې ته ښې مور ته چې ای تا خو خدای ته نو بیا خل زیاړې کې. عدوا بغیر علم، لواجد ظلم نه، بغیر د حجت نه. کذالک زینا، درنګې مونږ ښایسته کړي دي لکل امت، د هر چا دپاره، د هر جن والاو دپاره عملهم، عمل د دوی، هر څوک خپل عمل ته خوشحال. ثم الى ربهم مرجعهم، بیا الله ته دوی ورګرځي دوی د فینبئهم، خبر به ورکړي دوی لره بما کانوا یعملون، په هغې چې دوی عمل کوي. واقسموا بالله جهد ایمانهم، دوی قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه. لئن جاءتهم آیة، کچېرې راغلو دوی لره یو حجت او دلیل معجزه راله، لا یؤمنون بها، دوی به ایمان راوړي په دې باندې، تصدیق به کوي. قل انما الآیات عند الله، ته ورته وایه زه په معجزو کې منع یم. انما الآیات، هغه معجزې چې د عند الله خدای سره دي،
وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم سشي تاسو خبر کړلې انها شانداده اذا جاءت کله چې راشي لا يؤمنون دې بیان هم چې کوي ایمان نراوړي په دې باندې لا يؤمنون ونقلب افئدتهم مونږه بدلو زړونه د دوی د حق نه مونږ اړولې دي وابصارهم سترګې د دوی کما لم يؤمنوا به لکه څرنګه دوی ایمان نه راوړي اول مرته اول ځلې ونظرهم کچري ته دوی ته معجزې وښایي بیا هم د دوی زړونه نه چول ایمان توفیق څوک ورکوي اول مرته لکه څرنګه دوی اول ځلې ایمان نه دی راوړی ونظرهم فی طغیانهم یعمهون مونږ به دوی پرېږدو په سرکشه کې